وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد سوال دی چې سعودي عرب کې مسافر مړ شي د پاکستان ته وړل جایز دي که نه؟ جواب دا دی چې علماو دې کې اختلاف شته دی. بعضې پکې لږ شان ګنجایش ورکوي او بعضې پکې سختي ډېره کوي. امام ابن قدامه رحمه الله فرمایي چې مړی به د خپل کوم علاقه کې چې مړ شي د هغې نه بل علاقې ته نه وړه کېږي مګر د یو صحیح غرض دپاره چې یو غریب مقصد پکې صحیح او دا مذهب د اوزاعي او د ابن منذر دی. وجه دا ده چې دا نه وړل فایده دې کې دا ده چې خرچه هم په دې باندې کړاو پې هم کم راځي او بل دا چې مړی خرابېږي نه وخت به ډېر وانه وړي. خو که چېرته په دې کې یو صحیح غرض موجود وي نو بیا جایز دی. د فتاوی اللجنه الدائمه کوم مفتیان علما چې دي سعودي هغوی دا وایي چې سنت عملي سنت او طریقه د رسول الله صلی په زمانه کې او د صحابو زمانه کې دا و چې مړي به کوم ځای کې چې مړه شو په هغې علاقې په هغې هدیرو کې به ښخولی کېده او شهیدان کوم ځای کې چې وشول په هغه ځای کې به ښخولی کېده کوم ځای کې چې مړه شوي دي. خو یو حدیث کې او نه یو صحیح اثر کې دا ثابت نه دي چې یو صحابي هغه کوم ځای کې چې مړ دی د هغې نه بل ځای ته وړی شوی. دې وجې نه اکثر علما او فقها چې کوم دي هغه ووایي چې د مړي وړل چې کوم دي دا جایز نه دي بل ځای ته کوم ځای کې چې دی مړي د هغې نه بل ځای ته وړل دا جایز نه دي مګر د یو صحیح غرض دپاره مثلا صحیح غرض څه کیدی شي چې په هغه باندې یره کیدی شي که دې ځای کې موږ دفن کړو نو څوک به د قبر باندې زیاتې وکړي نقصان به ورته ورسوي بې حرمتي به یې وکړي د منځ کې څه دښمني یا څه د هغې په وجه باندې یا نور څه وجوهاتو په بهرحال قبر ته به نقصان ورسوي نو بیا په داسې ځای کې دې ځای ته وړل بیا جایز دي او بلکې واجب دي چې هغې کې امن وي. او علماو پکې داسې هم ویل دي چې خپل علاقې ته دې لپاره ویوړی شي چې د هغه خپل خپلوان چې کوم دي کور والا د هغوی زړه پې خوشحاله شي مطمئن شي بل دا چې د هغه زیارت که کوي چېرته قبر خواله راځي نو چې په اسانه باندې راتلی شي نو په دې صورت کې بیا جایز دي. خو سره د دې نه بیا هم دا شرط پکې هغوی لګوي چې په دې وړلو کې د هغه د خرابېدو بدبویه کېدو یاره پکې نه وي تاخیر په وجه باندې او بې حرمتي پکې هم نه وي په دې وړلو کې. که چېرته څه سبب موجود نه وي د صحیح غرض نه وي او یا دغه شرطونه پکې موجود نشي مثال په طور نقصان ورته رسېږي نو بیا یې وړل جایز نه دي. نو بیا فتاوی اللجنه الدائمه چې کوم دغه فتوی کمیټي ده نو هغوی وایي چې زموږ رایه دا ده چې هر مړی په هغه ځای کې دفن شي او دا وینه وړی شي مګر د یو صحیح مقصد په بنیاد باندې دې دپاره چې په سنتو عمل وشي او د دې امت چې کوم سلف وي د هغوی د لارې تابعداري وشي او داسې نقصانات چې دي کوم راپېښېدي شي دغه لاره بنده شي او شریعت چې کومه تیزي ورکړله چې یاره مړی زر ښخول پکار دي چې په هغې عمل وشي او داسې مړی چې کوم دی نو د هغې کاروایان نه هم وساتلی شي چې کوم د هغه په جسم باندې بیا کېږي ځکه بل علاقې ته وړي نو خامخا د هغه نه کلمې هم لرې کوي دې لپاره چې اسخانې شي نو د هغې نه به هم بیا بچ شي دا مړی چې په هغه ځای کې ښخ شي نو بل دا چې ډېر مالونه پرې لګي به دې وړلو باندې هغه اسراف به هم ونه شي بې ضرورته شرعي حاجت نشته دی د هغې خرچ کول ته هغه خرچ شي او په دې کې به د وارثانو د حقوقو خیال هم وساتلی شي ځکه دا مال چې کوم دی وارثانو ته به میلاو شي کوم چې په وړلو باندې لګي داسې نور شرعي ځایونه چې کوم دي د خرچې دپاره چې هغې ثواب ډېر دی د نیکۍ کارونه دي په هغې کې به دا مالونه ولګي. بهرحال چې یو صحیح مقصد او غرض نه نو مړی وړل پکار نه دي بلکې بعضې علماو قطعا حرام ورته ویلي دي لکه امام نووي رحمه الله دا خبر را نقل کړلی سي مړي وړل چې کوم دي د یو ځای نه بل ځای ته بغیر د څه مجبورۍ نه دا حرام دي والله اعلم.